د جمعې په ورځ باندې د یا مالک الملک یو داسې ختم در کوم چې ان شاء الله د هر قسم حاجت لپاره د هر قسم مشکل لپاره تاسو دا ختم وکړو په یو ورځ کې به د الله فیصله وکړي که داسې یو حاجت وي چې اچانک ستاسو پیښ شوي یا یو داسې مسله یو داسې مشکل چې اچانک پتا باندې هغه مشکل راغی هغه هم دا عمل کولی شي یا د هغې نه علاوه یو داسې مسله ده یو داسې حاجت دی چې د ډېر وخت نه پوره کیږي د رشتې مسله ده رشته دې نه کیږي نوکري درته نه میلاویږي کاروبار دې خراب شوی دی د هغې نه علاوه د رزق مسله ده د قرض مسله ده یا بیماری ده یا په عدالت کې څه کیس مقدمه ده غواړي چې الله پاک زما دا مسله حل کړي نو تاسو بیا د هغې لپاره هم دا ختم کولی شئ که تاسو په خپل باندې یا خپل بچو ته په ناظره باندې په تجوید باندې یا حفظ باندې چې کوم دی قرآن زده کول غواړئ نو موږ سره په دغه لاندې واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ ان شاء الله ناظره تجوید او حفظ به ورته هم ښایو او ورسره به نور دینی مسائل او اخلاق او آداب هم ښایو نو زه تاسو ته د دې ختم مکمل طریقه یم چې کله د جمعې ورځ راشي د جمعې په ورځ د سحر نه واله تر د ماښامه پورې په ټوله ورځ کې چې څه وخت تاسو دا ختم کوئ نو کولی شئ وخت د دې دپاره خاص نه دی صحیح شو صرف کوشش کوئ په مکروه وخت کې مه کوئ نو د کم انسان چې مسله ده د کم انسان چې حاجت دی مشکل دی هغه د دا ختم په یوازې باندې وکړي او که بیا هم ډیره څه مجبوري ده په یوازې نشي کولی زنانه ده بچی دی ورسره د کور کارونه دی نشي کولی یا نارینه دی نوکری کوي مزدوری کوي نشي کولی نو هغه دی بیا ځان سره دوه درې کسان شریک کی په دوه درې کسه هم دا ختم بیا کولی شي د مجبورۍ په حالت کې نو تاسو به داسې وکړئ چې کله فارغ یې د جمعې په ورځ باندې خشته او 10 چاردام وکړه او ځان له یو کمره کې 2 رکعات صلات حاجت نفل وکړه بیا کېنه او یا مالک الملک دا ختم شروع کا وړاندې ورستو تی وزله درود پاک وایا او مینس کې با یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک 21,000 زله 21,000 مرتبه 21,000 زله به تاسو دا ووایئ اوس داسې یو کس ته چې وایي چې جی ما سره دومره وخت نشته زه په ځان له کولی شم خو زه 2-3 غنټې نشم کېناستې دې ختم ته نو د هغه دپاره بیا دا طریقه ده چې د هغه مجبوري ده نو هغه د خپل کار سره په کاونټر باندې یا په تسبیح باندې کار سره هم دا ختم کولی شي سحر نه ماښام پورې ټوله ورځ کې په وقفه باندې 1,000 2,000 3,000 دی یو وخت کې ووې بیا دې څه وخت پس بیا دې ووې بیا دې ووې تر ماښام ماوستنه پورې ټوله ورځ کې دا ختم 21,000 زله مکمل کو دعا وکړه او که بیا هم تا ته ګران وي په یوازې نشي کولی نو بیا ځان سره کور کې دویم کس دریم کس وګوره ستا مور وي رور وي خور وي هر څوک چې وي هغه هم تا سره بیا نو هغه هم بیا تا سره دا ختم په شریکه کولی شي او چې کله تاسو دا ختم د جمعې په ورځ باندې وکړو نو د هغې نه پس په بیا تاسو روزانه 21,000 زله د جمعې په ورځ 21,000 زله تاسو ختم وکړو ورپسې به روزانه 21,000 زله 2,000 دا به بیا تاسو روزانه یا مالک الملک یا مالک الملک د دې دا وظیفه کوئ تر بلې جمعې پورې به تاسو دا وظیفه کوئ که منځ کې ستاسو کار وشو خو بیا یې پرېږدئ او که نه بیا هم ستاسو بلې جمعې پورې کار نه وشوي بلې جمعې له بیا تاسو دا ختم دغه طریقې سره وکړئ او بیا الله ته سوال وکړئ د هغې نه پس بیا روزانه 21,000 زله وایئ یعنی په نورو ورځو باندې 21,000 زله د جمعې په ورځ باندې 21,000 زله تر هغې پورې جاري ساته څو پورې چې ستاسو هغه حاجت نه وي پوره شوې اوس که داسې څوک وروڼه خویندې وي چې هغوی وایي چې جی زه په یوازې هم دا ختم نشم کولی ما سره کور کې شریک هم څوک نشته زه څوک هم نو هغه دپاره زه بیا تاسو ته یو بل اسان عمل هم هغه د جمعې په ورځ هم دا عمل کوي او ورپسې د بیا روزانه دا عمل کوي چې خشته او 10 چاردام دی کوي په 2 رکعاته باندې دی 8 رکعاته نفل کوي په داسې طریقې سره چې په هر رکعت کې دی 15 زله سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد صورت وی د سوره فاتحه نه یعنی الحمد شریف نه پس ټیک شو کله چې الحمد شریف وی هر رکعت کې دا غینه پس دی 15 زله سوره اخلاص وی په هر رکعت کې 8 رکعات دی په 2 باندې په دې طریقې سره کوي او بیا د الله ته سوال کوي د خپل حاجت لپاره د دې نفلونو هم ډیر زیات اجر او ثواب هم دی ګناهونه به د الله معاف کی او چې د کم حاجت لپاره شروع کې
هغه حاجت په دې الله پوره کوي. نو زما رونو خویندو دا دوه عملونه دي. خاص عمل د یا مالک الملک ختمو خو که هغه څوک نشي کولی بیا د اتو رکاتو دا نفل کوي او بیا انشاءالله الله ته سوال کوي. تاسو به د دې عمل کمال وګورئ. زما رونو خویندو صرف الله نه غواړئ، صرف الله حاجت روا دی، صرف الله مشکل کوشا دی.